بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنو پښتونخوا سره نن آصف نثار غیاثي تاسو په خدمت کې حاضر دي. خبرې پاکستان په دې معاملې کې د ایران اسرائیل چې کومه تنازع ده اوس ورسره موږ ویل شو د ایران او د امریکای چې کومه تنازع ده نه جوړه شو. آی کې پاکستان ډیر په اچوي کنه په ډیر سوچ سره لګیا د قدم پورته کوي، ځکه چې یو غلط قدم چې پورته شي نو خطرات او مسائل پیدا کیږي. او دا وخت پاکستان پالیسی زمونږ په خیال ډیره زبردسته غیر جانبدار انداز کې روانه ده. د اسرائیل خلاف کوي، اخلاقی سپورټ کوي، سفارتي سپورټ کوي. او تاسو کتلی هغه کې په ایران باندې او دغه په اټومي تنصیباتو باندې د حملو سخت غندنه شوې ده او د اقوام متحده او د عالمي اصولو د خلاف ورزي قرار کړی ده. دا راته وایي چې په دې موجوده حالاتو کې ایران معاملې کې د پاکستان پالیسی تاسو سګوري چې دا کم ځای کې ده، او دویم دا کم خلک چې دا خبرې کوي چې یاره د ایران نه پس د پاکستان نمبر برازي. تاسو او دې سره هم زما اتفاق دی چې لکه دا چې په ټوله اسلامي نړۍ باندې حمله او ټول مسلمانان په هغې ته پایګه او په اتحاد او اتفاق سره ولاړي او د دې بهیره نن د ایران نمبر دی، سبا پاکستان او بیا نور اسلامي ملکونه هم د دې خطرې نه محفوظ نشي پاتې کېدی، ځکه د هغه طریقه درسته طریقه او د امت مسلمه د تحفظ طریقه هم دغه ده چې امت مسلمه اوس د دې خبرې اعلان وکړي چې په یو اسلامي ملک باندې حمله به په ټول اسلامي نړۍ. پروفیسر صاحب تاسو دا خبره خو ډیره ښکلې ده، لیکن مونږه کدی کې زما دا سوال دی چې څه وخت د ایران نمبر وو او ایران ته یو موقع ملاو و چې هغه یو کردار ادا کړي، لکه مثال په تور د صدام حسین خلاف چې څه وخت امریکا میدان ته راغی نو ایران د امریکای اتحادی جوړ شو، بیا چې افغان طالبانو خلاف جنگ شروع شو نو ایران بیا د امریکای اتحادی جوړ شو. نو مقصد دا چې ایران هم په ماضی کې خو دا غلطۍ کړې دي او د دې غلطو سزا ملاويږي. نو په دې حالاتو کې به امت څنګه متحد شي چې کله هم په یو ملک خطر راشي نو هغه وایي چې یاره اصول پکار دي، او چې کله داغه د عمل وخت راشي نو هغه بیا نور څه سوچ کوي. اصلا غلطیانې د هر جانه شوي دي، یعنی د ایران د غلطیانو چې تاسو کوم وګورئ کړي دا هم دوستي دي خو زموږ هم غلطیانې ډېرې شته. جی جی. او که چېرته په غلطیانو پسې مونږ ولګو نو بیا به مونږ د اسلامي نړۍ د اسلامي ملکونو د تحفظ کارونه کوي شو. نو اوس چې کومې غلطیانې شوي دي د هغې د افادې کوشش پکار دی، خو آینده دپاره داسې صورتحال او بیا یعنی یو طرف ته تاسو د ایران غلطیانې یادې کړې خو بل طرف ته فلسطین په حق کې چې ایران څنګه ولاړ دی په ټول اسلامي نړۍ کې بل ملک داسې نشته او نن فلسطینیان که هلته ولاړ دي قربانیان یې هم ورکړې خو د هغې سره مقابله هم وکړه نو په هغې کې هم د ایران کردار شي او دا کردار بالکل ځلانده دی او بل اسلامي ملک بشمول زمونږ د پاکستان هم داسې کردار نه دی ادا کړی شوی. او تاسو چې کوم ذکر وکړو حقیقت دا دی چې دا په اسلامي نړۍ کې د امریکې سازشونه او د هغې سازشونو په نتیجه کې بیا د هر چا نه غلطیانې شوي. صدام حسین هم بې شمېره غلطیانې کړي بالکل او په کویت باندې د هغه قبضه او بیا کویت ته هم امریکې داسې د هغه ورکړی و چې بالکل په تا حمله نشي کېدی او بل طرف ته صدام حسین ته ویلي چې ستا او د کویت معامله ستا په معامله ده په دې کې زموږ هېڅ نشته. یعنې داسې ماحول یې جوړ کړو چې صدام په کویت قبضه وکړه او بیا امریکې سعودي عرب ویرو چې اوس صدام په تا باندې حملاور دی او په صدام خلاف هغې جنګ شروع کړو او په دې کې درسته ده چې ایران ته چې څه کول پکار وي هغه شان تیاري کړې خو د هغې نه مخکې د امریکې په لمسه چې صدام حسین 8 کاله د ایران خلاف هم هېڅ پیسه جنګ کړی و دا هم یو سنګینه غلطي وه. که غلطیانو شمېر شروع کړو نو دومره ډېرې غلطیانې دي په دې کې هر څوک شریک دی چې دا به د شمېر به ختم نه شي. نو ځکه اوس چې کوم تیر بهیر او آینده
لپاره احتیاط گذشته پروفیسور صاحب تاسو څه ګورئ چې کوم زمونږ د اسلامی کانفرنس تنظیم دی د دې کردار تاسو د اسلامی دنیا د مسلو په تناظر کې څه ګورئ؟ دا خو چې چرته کومه غټه مسله راغلې ده یو خو مونږ ته دا تنظیم بالکل چرته ښکاره شوی نه دی، تاسو ګڼئ نه چې یاره دې کې څه ریفارمز پکار دي یا دا د دې دا کردار به څنګه ډېر زیات فعال شي، متحرک پشي جی؟ بالکل ریفارمز خو یقینا پکار دي. یعنی اسلامي تنظیم دا په دغه کې په 1974 چې کله په پاکستان کې کانفرنس شوی و، په هغه وخت یو حقیقي اتحاد په نظر راتله او بیا افغانستان باندې د سوویت یونین چې کله تیری وشو نو په هغې کې هم نوره نړۍ هم خو اسلامي کانفرنس هم خپل کردار ادا کړی و، خو د هغې نه پس بیا ستاسو خبرې سره زما 100% اتفاق دی چې د دې کردار ډېر مثالي نه دی پاتې شوی. خو اوس د دې خبرې ضرورت دی چې موږ ته حقیقي خطرات مخامخ دي او موږ ته اوس دا د دې څنګه به دا کېږي، دا خطرات بغیر د حقیقي اتحاد او د اتفاق نه د دې خطرې مخنیوی نشي کېدی. نو اوس دا د وخت ضرورت دی چې اسلامي کانفرنس په حقیقي معنو کې اتحاد او اتفاق باندې کې راشي او مسلمان ملکونه یو بل ته لاس ورکړي او د دې خبرې د دې یورپ یونین کې دی شي او نور داسې تنظیمونه کې دی شي، نو مسلمانانو اتحاد او اتفاق ولې نشي راتلی؟ د مسلمانانو یوه کرنسي ولې نشي کېدی؟ د مسلمانانو مشترکه خوی ولې نشي کېدی؟ نو په دې باندې سوچ پکار دی او چې سوچ وي نو خبره وړاندې تللی شي او دا صورتحال مثالي. پروفیسور صاحب آخري سوال زما تاسو نه دا وي چې زمونږ په سوشل میډیا باندې د بعضې جذباتي خلکو بیانونه ګورو وینو، تاسو به هم ګوري، بعضې جذباتي پالیټیشن هم دا شته چې هغوی دا غواړي چې په دې معامله کې د پاکستان یو فریق جوړ شي او ایران سره بھرپور فوجي مدد وکړي، ایران سره بالکل نیغ په نیغه ودرېږي. تاسو څه ګورئ چې د پاکستان د موجوده کم حکمت عملی ده دا صحیح ده او که دغه جذباتي خلکو په خبرو باندې عمل کیږي دا پاسبل د پاکستان دپاره که نه چې دا کم سفارتکارۍ په ذریعه پاکستان معاملات روان کړي دا صحیح لار ده جی؟ ریاضي صاحب که چېرته صورت داسې وي چې د اسرائیلو فوج په ایران باندې حمله ورشي یا د امریکې فوج په ایران باندې حمله ورشي نو په هغې صورت کې خو بالکل موږ زموږ فوج د ایران په خوا کې ولاړ پکار، دا بیا حقیقي دغه وایي. خو دا وخت خو جنګ د فوجونو په منځ کې نه دی، دا وخت خو هوایي جنگ دی. اسرائیلو هم هوایي حمله کړې ده، امریکې هم هوایي حمله کړې ده او په جواب کې ایران هم میزایل شغولي دي او په دغه باندې په اسرائیل باندې حملې کړې دي. نو په دې حملو کې خو زمونږ د سفارتي او دا دغه د ډېر درست دی او د دې علاوه هم که چېرته ایران کې ایران کې داسې کمزورتیا راتله چې هغه مقابله د اسرائیلو نشي کولی نو بیا په دې صورت کې داسې مدد هم پکار دی چې دا کمزورتیا د هغوی پوره شي او هغه مقابله وکړي شي. خو نور چې عملي په میدان باندې جنګ نه دی او په فضا کې جنګ دی نو په هغې جنګ کې جذباتي خبرو په ځای هوش او د امن او فکر نه کار اخیستل. ډېره مننه جي د ټایم ورکولو ستاسو شکریه پروفیسر صاحب. کتونکو اوریدونکو تاسو واورید پروفیسر صاحب ښکلې خبره وکړه، هغې دا وویل چې د پاکستان دا وخت کومه پالیسي ده په دې معامله کې بالکل یو معتدل مناسب او صحیح پالیسی ده، ځکه چې دا وخت برای راست فوجونه مد مقابل نه دي، فضائی لړۍ ده او پاکستان چې کم کردار سفارتي محاذ باندې ادا کیه بالکل بهترین دی، ستاینه یې وکړه ځکه چې پاکستان د پیلنۍ ورځ نه د اسرائیل د حملو سخت غندنه کوي لګیا دی او ایران سره په مضبوط طریقې سره حمایت اعلان کړی دی. خو ورسره پروفیسر صاحب په دې خبره رڼا واچوله چې خطره پاکستان ته شته دی او موږ ته احتیاط پکار دی، موږ ته محتاط اوسېدل پکار دي، پکار دا ده چې موږ خپل معاملات کلیر وساتو. خو بهرحال
د پاکستان چې کومه موجوده حکمت عملی ده د احتیاط په تناظر کې چې موږ وګورو هغه صحیح کامیابی سره روانه ده. په دې لړ کې به موږ خبره کوو موږ جاین کړي یو انجینیر احسان الله خان صاحب د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ترجمان دی. هغې نه هم تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحتونه مزاجونه مخدي احسان بھائی دا ته وایي چې تاسو په اسلام آباد کې ناست یې او دا وخت حالات چې کوم ګورو د ایران او د اسرائیل جګړه وا بیا پکې امریکای راو دانګل نن د قومي سلامتي کمیټه ډېر اهم اجلاس شو. دا اجلاس د املامیه و تاسو نظر نه تیر شوی چې هغه کې د امریکای حملو هم غندنه شوی ده، د اسرائیل د حملو هم غندنه شوی ده او دا ویلي شوی دی چې دا د اقوام متحده چارټر او د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي ده او دا د فوري تور باندې دا جنگ ایثار کړی شي. تاسو دا وخت په دې موجوده صورتحال په تناظر کې د پاکستان پالیسۍ ته په کم نظر ګوري او تاسو څه ګڼئ چې نور داسې سفارتي محاذ باندې نور څه داسې قسمه ګامونه دي چې پورته کول پکار دي؟ سب ډېر تاسو جوار سوال په دې حواله سره وکړو. زه به دا وایم چې د دې وخت کوم حالات روان دي په ایران او د اسرائیل په منځ کې بیا د امریکای د منځ ته راتلل، نو ما ته دا داسې څه کیسه نه ښکاري چې دا یو دم شوې ده. دې دپاره پوره بیلډ اپ کېدو یو کیسه کې یو وخت نه او دا به کېده. دا اوس شوه، تاسو سره هم زموږ مخکې خبرې شوې دي. ما به تاسو ته وایي چې امریکا چې کوم دی پاکستان نه خفه کول غواړي، دی به په راتلونکي کې په ایران حمله کوي او بیا د پاکستان سپورټ غواړي. په دې منځ کې دا شو چې پاکستان یو خپل جنگ د مخې ته راغلو، دی نه یو میاشت مخکې تقریبا یا شل ورځې مخکې. په هغې کې د پاکستان پوزیشن ډېر ښه شو، یعنی د دفاع په حوالې سره، یعنی جنگي اکوپمنټ او تیاری په حوالې سره، او سفارتي کیسه کې هم د پاکستان پوزیشن ښه شو. نو پاکستان د دباو د صورتحال نه راووتو، نو امریکای چې کم ایکسپیکټ کول، نو پاکستان ته دا ایج ملاو چې پاکستان چا پریشرایز کول نه شو چې دی شي کې د امریکای سپورټ وکړي. نو دلته پاکستان ډیر خپل پالیسی ریسټرین ډیپلوماسي ټول کیسه خو چلوله. اوس هم په دې وخت کې د پاکستان چې کوم سټانس دی هغه ټیک دی. یو خبره د مسکې راغله دا خلک نن سبا ډیسکس کوي د هغه کم نوبل پیس پرایز په حواله سره د ټرمپ نومینیشن. نو دغلته لغونته ما په خیال موږ له پکار دا دی چې ډیپلوماسي سیاسي خلک کوي، نو دا لږه زیاته ګټه راوړي. د چا کار به د دفاع وي، د جنگ وي، سیاستدان چې کوم دی په د ډیپلوماسي په دې کې سپويږي، یا ستا چې کوم د فارن افیرز خلک چې دوی په ډیپلوماسي پويږي، نو ته داسې یو دم زر چاته څه خبرې ته تیاریږي نه. هغه کې لغونته سیټ بیک چې کوم حمایت د پبلک سپورټ وو، هغه کې لغونته کیسه لګه خوځیدل ضرور داسې څه تاسو ته ډیر ایماندارانه اپینین در کوم چې هغه خبرې لګ په پبلک اثر غورځول چې یره زه ایران سره ولاړم، نو بیا ټرمپ په پیس پرایز کې زه ولې نومینیټ کوم. دغه حکومت له په دغه کیسو کې قتل پکارو چې دومره زر یو کار چې لا جنگ روان دی او تا ته پته ده چې امریکا په کې راځي. دا سوال نه پیدا کیږي چې په میډل ایست کې اسرائیل به یو کار کوي او امریکا په هغه کې نه وي. نو دغه ځکه یو معمولی کیسه و، باقي اوورال د پاکستان ډیپلوماټیک صورتحال او یا د میډل ایست سره انګیجمنت یا ترکی سره ایران سره، پرایم منسٹر ما په خیال پرونم خبرې کړې دي د ایران پریزیډنټ سره. جی بالکل. او د ایران یو قسم له سپورټ په دې لپاره ضروري دی چې د ایران رژیم وګورځي. ګوره لاول خو په پرنسپل کې د دې خبرې سره مونږه د دې غندنه کوو چې د رژیم بدلولو د لپاره به بهر نه یو کیسه راځي او به رژیم بدلی. رژیم بدلول د وطن د خلکو کار دی، دا د بل چا کار نه دی. او فرض که رژیم بدلیږي، نو بیا به زما په گاونډ کې چې کوم دی د اسرائیل د انفلوئنس یو حکومت راځي، نو دا یو سوال دا به موږ د لپاره به خطر راځي او دا به موږ د لپاره مسله وي. نو هغې لپاره زموږ تیاری څه ده او څه کولی شو، ولې چې دا جنګ راګیا دی خورېږي. نن په سیریا کې هم ایران د امریکای په فوجي اډه حمله کړې ده. اوس دا جنګ سره رسیدلې دی چې اسرائیل به غواړي چې دغه وشي، سیز فایر وشي،
ما په خیال ایران لا نه غواړي. نه خو دې کې راته یو دا وایي تاسو د ټرمپ خبره وکړه، د ټرمپ په پوزیشن ډېر تیزی سره بدل شو. اول هغه ځان دا ظاهرولو چې زه د جنګونو خلاف یم او زه به جنګونه نه کوم. بیا د دې خپلې حملې نه یو ورځ پهله غالبا څو غنټې پهله د هغه چې کم بیان راغلی و هغې ویل چې 2 هفتې به ګورم. څه ګڼئ آیا هغه دا دروغ ویل که نه داسې چاته ډېر زیات پې پریشر راغو یا هغه داسې یو حکمت عملي وه؟ تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ جی؟ دا خو جی تاسو د امریکې تاریخ ته وګورئ که نه، هسټوریکلی امریکې ټول ملاقات کړی دی. کومه خبره یې کړې ده د هغې نه هغوی یوټرن ښه په اسانه اخلي، هغه کار کوي چې کم دوی ته ښه ښکاري. نو د امریکې خبره چې کم دی هیڅ کلم دا قابل بروسه کیسه نه وي. مثلا یو طرف ته مذاکرات روان دي، تر اخري ورځې پورې مذاکرات کیږي او بیا اسرائیل حمله کوي دغه مذاکراتو په درمیان کې، او 2 ورځې پس لکه فاینل مذاکراتو 2 ورځې پس فاینل مذاکرات دي. نو د دې مطلب دا دی چې ایران له دوکا ورکوله. ایران په دې ایکسپیکټیشن کې نو چې امریکا ما سره د انګیجمنٹ کوي، نو د امریکای انګیجمنٹ خو د اسرائیل د پاره وکړه جی. یعنی ایران ډی ویپنایز کول د امریکای مقصد خو صرف د اسرائیل د پاره وکړه، عربو د پاره خو نو. او عربو خو په دې تیر شوی وختونو کې اسرائیل ایران سره خپل تعلقات چې کوم دي خکړیو. سعودي هم یو کیسې ته روانو د ایران سره، او قطر هم ښه صورتحال دی د ایران سره. نو تا خو د اسرائیل د پاره، نو امریکای دغه ته هم دوکا وکړه د ایران سره. نو د امریکای په خبرو باندې دنیا کې ما په خیال څوک هم دغه یقین نشي ساتلی. مونږ له هم په کار دادي چې مونږ خپل لاین واضح کو او ډیپلوماسي چې کوم دی هغه په دې انداز کې کو چې هغه کې مونږ ایکسترا د چا د خوشحالولو کوشش وکړو، یعنی بیا هغه فایر بیک کوي او پبلک سپورټ. ګوره داسې ده چې د امریکای په باره کې په پاکستان کې یو سنټیمنٹ دی جی، دا د پخوانه دی. نو هغه یو سم کیسه کې ولاړی او تو سره سمرسته کې کنه ستا خلک به تاسو په شک ګوري. نو موږ لا د دې سنسټایزیشن په کار احسان صاحب دا مرته وایي چې ویخ کال د امریکای په جنگ کې مرسته کړې ده او دا غي ګټم دار وړي ده چې په پښتونخوا کې نن واړه ماشومان او هر کور چې کم دی د مارټر او د ګولو او د ډزو نه. احسان صاحب دا بعض خلک یو خبره کوي، زمونږ تاسو هم په سوشل میډیا کتلی وي، زمونږ د بعض خلکو دا خیال دی چې پاکستان د ایران سره فوجي لحاظ سره ودرېږي، ایران ته د فوجي سپورټ ورکړي، ایران سره د جنگ کې شریک شي. تاسو څه ګورئ چې دغه خلکو خبره منل پکار ده او کنه د پاکستان کوم موجوده حکمت عملی ده دا ټیک روانه ده؟ جی موجوده حکمت عملی بالکل ټیک روانه ده. اس قسم بین الاقوامی تنازع کې د شاملېدو ضرورت مونږ نشته جی، کولی شو نه د دې ضرورت شته دی. پاکستان نمخ کې روس هغوی ته ویلي دي سوزل فلحال لا ایران دا جنگ په خپل سر کوي جی، او چې کله ورته مرسته پکار ونو بیا هغوی سره آپشنز ډیر دي. خو زمونږ چې کم اخلاقی سیاسی او سفارتي تعاون دی په هغې کې ایران ډیر مطمئن او خوشحاله دي که نه. بالکل دا موجوده پالیسی ټیک ده، خو دې پالیسۍ کې چې کم دی دا فرق ضرور راوستل پکار دي چې موږ د ایران سیاسي او سفارتي مدد ضرور کوو، خو په هغه دوران کې موږ ټرمپ د پاره یو داسې کوشش موږ له نو پکار چې هغه بیا دا کیسې کې شک پیدا کی. او ورسره تاسو څه ګڼئ چې دا اسلامي نړۍ چې کومه ده، اسلامي دنیا چې کومه ده، یو تنظیم دی OIC نومې دی. دا OIC همیشه د پاره په داسې معاملو کې موږ ته بالکل غیب ښکاري، بس یو څو بیانونه به ورکړي او معامله به ختم شي. د OIC کردار ته تاسو د دې معاملې پر تناظر کې په کم نظر ګوري او تاسو څه ګڼئ چې د دې تنظیم صفادیت شته، د دې دا خکیدې شي، څه قسم اصلاحات دي کې پکار دي چې دا بیا مخکې په نورو تنازعاتو کې صحیح کردار ادا کړی شي؟ دا سده جی چې پخوا به دا دنیا چې کم دی په بای پولر دنیا وکنه جی، دوه طاقتونو په دنیا کې بیا روس پریوتو. په هغه زمانه کې به د بلاکونو سیاست چې کم دی دا به کامیابېدو. اوس دنیا راغله یونیپولر فورس ته، نو هلته کې اوس هر ملک د دې یو ملک د امریکې د خوشحالولو کوشش کوي، نو بلاکونه کمزوري شو.
یعنی هر سړی د خپل مفاد د لاندې د امریکای سره د خپل تعلق او دغه کوشش کوي توازن یو ختم شوی دی جی هغه ختم شوی دی نو اوس دا بلاکونه بیکار دي که هر قسم بلاکو ګوري سارک ختم شوی دی ډیډ باډي دا او آی سی دغه سي دی او آی سی خو تیر شوی 15 شل کال کې آصف صاحب یو کنفلیکټ د مسلمانانو ماتو خای چی د پکې څه افیکټ رول نه پلی کړي نو خبره دا او آی سی په هغه مقام چې ترکی کې تقریرونه کول مخالکو هغه کوم ځینې ملکونو چې کم دي د امریکای په حمله کې غوی لمرسته ور کړی نو او آی سی خو چې کم دي دا بالکل غیر ضروری او یو داسې قسم فورم دی چې داغه په خبره د چا هیڅ کار نشته کسی په عمل باندې کیږي ایران چې کم دی دا اوسه پورې چې کم ځای کې سټاند اغسته دي نو دا ایران په خپل عمل کې خولم دي یعنی که د امریکای سره او که د اسرائیل سره او دا ټوله کیسه د ایران واضح هوا نور ملکونه صرف زبانی جمع خرج په کیسه کیو که د فلسطین معاملہ وا که د غزا معاملہ وا ټیک ته هغه ریجن کې ایران چې کوم دی خپل افیکټیو رول خولې دی ځینې خلک وایي چې ایران دغلته پروکسی سپورټ کول تاسو هغلته په 15 شپږ ملکونو کې د امریکای بیسیزم وی هغلته د فرانس بیسیزم وی د برتانیې بیسیزم دی وی او ایران دی بیا بل څه نه کوي ایران دی بیا انتظار کوي چې دا خلک وکړه بونګ سره دا کار کوي نو بیلنس او توازن خبره پکار ده ایران چې کوم دی په چا اګریشن نه دی کړي او په ایران اګریشن شوی دی او دومره هیوی اګریشن شوی دی چې دا ما په خیال کې کمزور ملک وي باوجود د پابندیانو نه هغه د دې مقابله او د دې جواب لا اوسه پوری ورکړي خدا درته زما به اخري سوال تاسو نه دا وی احسان بھائی چې ایران خو هم په ماضي کې غلطۍ کړې دي او آیا هغه ته په دې موقع باندې چې زړه دی لوی کې د دې غلطو اعتراف دیو کې خبر نه وي ځکه چې څو وخت د صدام حسین معاملې راغه او د قوتونو په عراق حمله ور شو نو ایران امریکای سره ولاړو بیا چې کله په افغانستان باندې امریکا را روانه و نو ایران بیا امریکای سره ولاړو مطلب چې د ایرانم کله خپل فائدې وي نو هغه د امریکای اتحادی جوړ شي نو آیا ایران ته په نن ورځ د خپل غلطو اعتراف نه دی پکار چې ما دا غلطي کړې ده مونږ ټول دا غلطي کړې دي خو خبره د ایران د مقصد دا دی چې دا خو به سبب بیا داسې یو موقع راشي دی بیا د امریکای سپورټ کوي دا د اسلامي ملکونو دغه شی به موږ څنګه ایثار کوو تاسو د چې ما به خیال خدا مناسب وخت نه دی چې د ایران د دې خبرو مطالبه وشي کنه جی یو ملک چې کم دی د خپل بقا جنگ کوي او باغی کې لګیا دی هغه ملک چې کم دی دا ټول تاریخ او کیسه دوی د منځ نه وړل غواړي امریکای جنگونه څه کوي د خلکو ثقافت ختمي د خلکو علمي کارونه ختمي هر څه د منځ نه لاړ شي نو ایران هم نن چې کم تاریخ کم ځای کې ولاړ دی غلطیانی ما په خیال حال ملک د خپل یو عمل د پاره خپل لوجیک او خپل ریزن لري هغه وخت نو زویم د جنگ نه بعد کې دی شي چې د چا دا ګیلوي ایران سره دا خبرې پکار دي او ضرور به دي کې مسلې وي مثلا مونږ یو زمانه پورې افغانستان سپورټ کړی دی او بیا چې کله د مشرف په زمانه کې امریکا راتله نو بیا امریکا سپورټ کا ټول کیسمو بالکل بدل کا او هغه مونږ ته فایر بیک وکړو نن د مشرف د زمانې نن 2 کال او شو دا اور نه ختميږي نو آیا د پاکستان دفاعي اداره به دا تسلیم کی چې دا یو بلندر یو غلطي و نو تاسو ما دا چې ځینې مطالبه چې کم دی جسټیفاید نه وي چې خلکو نو اسلامي نړۍ ته دا وخت په یو جمله کې تاسو ما ته وایي چې سپکار دیږي ما په خیال د اسلامي نړۍ کیسه نه دا چاته چې به کم زور رسی هغه سړی به جواب کوي او چې چاته به دینه بعد رسی هغه ته په سوچ پکار دی چې په کیسه کولی شي ډیر مننه احسان بھائی خوشاله اوسئ جی احسان صاحب خبرو کا چې دا د اسلامي دنیا مسله نه ده دا چې چا مسله دا غره پته دا وغه نه پسې چا نمبر را روان دی غلم پکاره چې سوچ پیو کی او اغي د امریکای د صدر د ټرمپ کردارم خبرو کا چې غالبا هغه ایران انګیج ساتلو د پاره بیانونه ورکولو دا بیانونه بیا لاجی او نساتلو دغه کو کتون کا اوریدونکو اوس برازو مونږه د خیبر پختونخوا د صورتحال جاج بواخلو د بجټ اجلاس حواله سره زمونږه خبر ډیره ګرمه وي او بیا د وزیر اعلی علی امین ګنداپور سے بیان راغو وای کی دا ویل چې ما سره د اختیار چې زه اسمبلی سسپند کما
هغې دا ویلي وی چې د باني چیرمین د منظورۍ نه بغیر به موږ بجټ نه پاس کوو خو بیا ورته دا پته ولګېده چې 30 جون پورې دا عیني ضرورت دی بیا پکې منځ کې دا خبرې هم راغې چې عرضي وخت دپاره یو 3 میاشتو بجټ دی وشي نن زمونږ دا اطلاع ده چې اسمبلی اجلاس روان دی او کوشش به دا کېږي چې په یو ګو کې دی فینانس بل او بجټ وغیره دی منظور کړی شي د زمونږ د صوبې په سیاست کې یو هلچل هم پیدا کو یو بېچیني هم پیدا کا مونږ به تپوس کوو د لړکې د خپلو ملګرو نه چې اسمبلی کې سره روان دي او دا تپوس هم ترې کوو چې د وزیر اعلی دا بیان ولې راغلی او د دې مقصد څه او اوس د بیان نه یوټرن اخیستو وجه څه ده آیا پارټۍ کې دننه واقعي دومره زیات اختلافات دي چې دا د اختلافاتو د قابو کولو نتیجه ده او که نه دا د اختلافاتو په وجه دا شی راغلی دی او د دې به د دې صوبې په سیاست او ورسره زموږ په معیشت باندې اثر لري چې مونږه د بجټ په معاملې کې زه به دا الفاظ استعمال کوم چې دومره غیر سنجیدګي مظاهره کوو او په ګینټو په حساب سره زمونږه بیانونه او حکمت عملی یا پالیسی بدلیږي دا د حکومت دپاره دا دومره تیزه سره چې حکمت عملی پالیسی بدلیږي بیانونه بدلیږي دا که اپوزیشنو کې نو ټیک ده لیکن د حکومتونو دپاره دا ډېر یو د کمزورۍ ګمان پې بیا راځي دا د دغه حکومتونو د دغه ګوندونو د دغه خلکو کمزوري ظاهروي نو په کار نه ده چې دغه قسمه بیانونه راغلی وي مخکې په بجټ باندې هم ډېرې خبرې کېدی شي په بجټ باندې تنقید هم روان دی د بجټ خو اوس اصل مرحله دا ده چې آیا بجټ پاس کیږي او که نه دا خبرې هم شوې وې که بجټ پاس نه شو دا یو خطره وه دا یو خدشه وه نو بیا تر دې پورې خبرې کېدې چې کېدی شي په دا صوبایي حکومت دلته ختم شي نو غالبا بعضې خلک زموږ ملګري دا وایي چې د علي امین ګنډاپور صاحب چې کم بیان و هغه په دې لړ کې و چې یو پریشر واچوي یا اپوزیشن ویروي یا خپله پارټي یروي نه پوهېږو مونږه چې دا وخت د علي امین ګنډاپور صاحب ټارګیټ د صوبایي حکومت ټارګیټ آیا اپوزیشن دی او که نه خپله پارټي ده او دا خو مونږ ټولو له پته ده چې پارټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي اختلاف رای نشه اختلافاتو تلتلې ده او دا شی ډېر زیات خطرناکي دی او حکومت دپاره د یو پارټۍ دپاره د یو ګوند دپاره نن مونږ نه پوهېږو چې آیا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت حکمت عملی سوا د دې صوبې خلکو په درېیم ځل دی له ووټ ورکړی دی نو په دې تمه یې ورکړی او په دې زموږ به دا وایو چې په دې لالچ کې ورکړی یا په دې سوچ ورکړی چې زموږ مسلې به حل شي صوبه به چېرته د ترقۍ په لار روانې شي صوبې حالات به ښه شي خو یو کالو شو تر اوسه پورې زموږ دا خیال دی موږ ته په نظر داسې شی راځي چې یاره کمې وعدې شوې وې کمې دعوې شوې وې نو هغه نه پوره شوې او نه په هغې باندې عمل وشو نو موږ دا ګورو چې څه روان دي اوس دا وخت ملک صاحب ملک ارشد عزیز صاحب موږ سره لاین باندې دی هغې نه تپوس کوو السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب دا راته وایي چې صوبایي اسمبلی کې څه روان دي ستاسو ما وختي یو علاج کتو تاسو ویل چې یاره اختلافات ډېر زیات دي پارټۍ کې دا د بجټ دا چې دومره دی دغه یو هوا جوړه کا وزیر اعلی صاحب کله وایي چې اسمبلی ماتوم کله وایي چې اسمبلی سسپینډ کولی شم دا څه وجه وه او د دې اخر صوبایي حکومت ته یا وزیر اعلی صاحب د دې نه څه حاصل وغوښته جي اسد نثار صاحب ډېره مننه څنګه تاسو ته پته ده پی ټي آی کې خو ډېر ګروپونه دي او هر ګروپ چې کوم دی خپل سازشونه کوي
جی جی یو ګروپ دا کوشش وکړو چې عمران خان ته دا وویل چې جی دوی ګوره بجټ پاس کړي او ته جیل کې نه نو ته دا څوکا چې دوی باندې کا چې دوی بجټ نه منزوري نو هغه کې پیدا خدا په سوشل میډیا ورکه چې به ته دا بجټ نه پیش کړي هغه بیا علي ما خان چې خانم چې کم دی هغه دا کنفرم کو چې نه بجټ دې پیش کی خو منزوري باندې جی بالکل او تاسو دا پته چې کله دا خبر او شنو علي امین صاحب چې کم دی ډېر داسې یو قسم اعلانونه شروع کړ چې به زبدا بجټ نه منزوروم او دا به یاغي او اکچولی خو هغه ته پته وا کده بجټ نه منزوروم نو 1 جولای باندې دلته گورنر راج بنافي شي هغه په دې یاره مو چې بار بار او دا چې کله د پارلیماني کمیټي اجلاس شوه د تاسو ګوري هغه کې خلک مخکنه پیکړی و چې به تاسو به دا خبره کوي چې به دا مونږ ته خلکو ووټ را کړی او خلک وایي زموږ کارونه وشي او کوم لارو زموږ حکومت ختم شو نو چې کوم خلک زموږ صوبه کې پناه لري تاسو په ټول خلک بدلته راغلل او دلته پروتو دا پېښور هاي کورټ نه به ضمانتونه وکړ او جی بالکل هغه مرکز ولایت دومره یو رول چې لکه دا زمونږ حکومت لاړه نو ارسه بغټ ور شي او بیا جلونه وایو لکه دومره یو رول چې هغه ویل چې راو چې خبره ټیکې لګیا دا بیا په مونږ ټول دن نه یو حکومت بچکا دا د سٹارټ نه ما دا خبره کړو مخکې ما دا خبره کړو چې الیمین هیڅ شی به دا چملی نه ماتي سو کوم دا چې اقتدار نه پری نشي پرې بالکل دا صرف دمکیانه اور کولې چې به زما ملاقات ما پهلم دا خبره کړو چې د دې ملاقات به نه کیږي او بل خبره دا ناصر نثار صاحب چې دا عمران خان صاحب څخه دومره غټ لکه دې پوریږي په دې بجټ باندې لکه هغه په خپل حکومتونه کړی دي مرکز کې او دلته صوبه کې شل کاله مخکم لس کاله حکومت وا نو لکه دوی دا ټول بجټون چې کم دی هغه عمران خان صاحب جوړول یا هغه پروت بالکل هغه مطلب فاینانشل ایشوز باندې دومره تکړه نه دی او دې بجټ کې څه دي تاسو وګورئ چې 2119 ارب روپے بجټ دی د کې 1500 ارب روپے چې کم دي جاری اخراجات دي او بیا چې کم دي مرکز نه چې کم دی وی چې موږ ته 1800 ارب ملاوي دي هغه به ټوټل دی تا 1300 ارب ملاوي دي 500 ارب روپے خساره ده دا بجټ خو ته کول نه شي اوس د 546 ارب یې دي هغه لپاره چې دا ډیولپمنٹ وکړي د کال کې اوس وختي تقریر وکړو چې موږ 1 ارب 135 ارب روپے ورکې نو 135 ارب روپے تا ډیولپمنٹ کې ولا کولې د کال کې تاسو څنګه 550 ارب کې خو نو لکه دا ټول غپو او لکه حکومت ماتول او زمانه د خیال او دومره خلک یې دلیو بیا چې کم دي ټول وې چې نه حکومت باندې ماتو او چې کم دي دا فجر موجود ملک صاحب د دې وزیر اعلی چې دومره زبد الفاظ استعمال کم چې غیر سنجیده رویه اختیار کړي نو تاسو څه ګورئ چې د صوبایي حکومت کارکردګي کم طرف ته روانه ده او کدا صرف داسې جذباتي نارو باندې یو سور زدي تیری کی راتلو یو کال تاسو کتو صوبې کې څه حالات پاتې شو راتلون کې کال تاسو څه ګورئ چې پاکستان د تحریک انصاف د حکومت با په خپل داوو وادو باندې عمل وکړي شي د دې صوبې مسلې به کمی شي کنه جی اصل نثار صاحب دا څه چې لکه تاسو ګورئ چې دې کله نه راغلي دي دوی کار کم کوي احتجاج زیات کوي دوی خبر کې کم اسلام آباد کې ټول ډیر راځي لکه دوی تاسو ګورئ د ریکارډ چک کوي د اسلام آباد کې دي نو خبردار صوبې کې کارونه بسوب کوي بل خبره دی کې ډیر عام خبره ده چې ټیک ده ته چې کم دی استاد لیډر جیل کې دی هغه لپاره ته احتجاج کولای شي په قانون لاندې آئین لاندې ته احتجاج کولای شي او تاسو پته چې دی بل وسوي چې کاغی دزو کو زموږ مم بالکل دا ته ماته دا بغاوت دی دا هو آئین سره بغاوت دی سٹیټ سره بغاوت دی ٹھیک ده تاسو احتجاج یو حق ملاو دی احتجاج وکا او ته دا وی چې زبر اعظم او زبردان سره چې کوم دی ټوپکی برولم او ټوک دیږي مطلب دا چې خبره خو څوک نه کوي لکه دا کم از کم وزیر اعلی ته خدا خبره نه ده پکار کنه جی تاسو چې مطلب غیر سنجیده غیر سنجیده دي کې غیر عیني خبره کوي لکه غیر سنجیدگی خو ځان ته پاتې شو ته وا چې د احتجاج کوم د اسلام آباد ته راځم صاحب جوړږي ته راځه خو اوس چې کدی زی هغه به اجازه هیڅ چره نه ورکوي ولې چې تا ورته وایي چې مونږ هم دځه کوو مونږ هم ټوپکې وروړو مونږ هم برابر ولتا نو مطلب دا تاسو ته زدایم چې دا فلمي ډایلاګ دي او یې سم نه کوي اسی مطلب دا چې ټول خلک ځان سره ګوځي البته بیا واپس راشي په خپل خوراشي هغه ټول نور جیل ته لاړ شي نو ملک صاحب دا رات اخره کې وایي چې تاسو څه غړئ
چې کدا د دې دا حالات رواني راتلونکي کال کې وفاقي حکومت سره دغه ټسل رواني نو وفاقي حکومت سره زموږ ډېرې پیسې بندې دي د بجلی مسله ده NFC مسله ده هغه ایشوز چې حل نشي نو بیا خو راتلونکي کار بیا د مالی بحران به موږ ته مخه وي او بیا به دا مسلې نه حل کیږي نو صوبه کې خو بیا ټول کارونه یو څو میاشتې پس بیا ودرېږي اصل مچار صاحب زه په اعداد و شمار باندې خبره کوم کنه زه چې ماته 2100 ارب ملاویږي 1800 ارب ته هغه د پر کړی دي دلته تیر کال 92 ارب د دې خپل محصولات چې کم دی په خپل ټیکسونو باندې جمع کوي هغه زیات کړی دی هغه کې 37 ارب روپو اضافه کړی دی مطلب ایکسترا ټیکسونه لګیدلې دي خلک لا پوي نه دي دا صرف هم چې ګوره ته سره جګړه کې مرکز سره او ته دا سوچ کې چې هغه ماته 1800 ارب روپے به چې هغه دې کالم هغه تعالی 1300 ورکې تعالی به څنګه ورکې نو دا 600 ارب به کم جنا روړې ګوري طریقه دا وی چې ته ستا تعلقات ټیک دا سیاسي تور باندې ته احتجاج کوار څه کوا خو هغه سره کېنا ته وایي چې به مهرباني وکړي جما چې کم حق جوړي هغه راکې ته تاسو دا هم چې ګوري کدا نو 1500 ارب روپے جاری خراجات جاری نو وی پنشن وی تعلیم بالکل نو ډپارټمنٹ ته ماته وای ډیولپمنٹ به تاسو کم جنا کې دوی 177 ارب روپے چې کم دي فارن فنډینګ ناری لګیا دي 165 پکې قرضه ده او 11 ارب چې کم دي هغه صرف د تبا امداد ملاويږي هغه باندې به د صوبه چلای نو قرضو باندې صوبه هم نشي کنه ته مرکز سره کېنا هغه دې باندې احتجاج وکړه ما خیال چې ټول صوبه ور سره ولاړی چې به زمونږ د بجلی پیسې راکا زمونږ چې کوم مرکز نه نور نشي وارد کې پیسې دی هغه راکا کدی دا خبره کوي نو زما خیال چې ټول سیاسي جماعتونه مشران کشران دا ټول عوام به سره ولاړی ولکه دا خبره نه کوي ملک صاحب په دې کې راته د صوبې د اپوزیشن په کردار بم لګه خبرو کو د اپوزیشن کردار تاسو په کم نظر ګورئ یا یو هم به زما خیال یو دا تاسو ګورئ چې ما 13 ورځو کې 40 ارب روپو سکندل وسته وا او 2024 پورا کال پکې وا ټیک دا 2024 کې سو کو دیو کنه ابلوج د سولر والا وسته او 33 ارب روپو سولر کې 15 ارب نه زیات پکې غپلا مپلا روان وا هغه خبرونه لا سعودره دو کنه او زه دا هم چې دا سه صوبه کې اپوزیشن تاسو ته نخ کاری وجه دا خلک ما ته وی چې جی پی ټی آی ډېر مضبوط دی او پی ټی آی ډېر تکړه دی زه تم دلته اپوزیشن نشته به هغه ودر پروت دي ته ما ته خاجي عمل ولی کم پرس کانفرنس کړی چې به دا صوبه کې دا کرپشن کیږي یا دې باندې دا کم پروګرام هغه کړی دی هغه لکه میډیا کې راشي نو هغه خپل خبرې کوي بالکل نو صوبه لپاره سو خبرې کوي تاسو ګوري نور چې کم جماعتونه صرف مولانا فضل الرحمن صاحب یو پرس کانفرنس کړی دی چې او جی صوبه کې دا کرپشن کیږي لګیا باقي تاسو یو پارټي پیپلز پارټي تاسو چرته ښکاری صوبه کې لکه مرکز تاسو پرې چلو مرکزی قائدین زم چې هغه مصروف دي او چې صوبه وای دا صوبه قیادت څه کوي د صوبې کې چې کم زموږ مشران دي هغه ټول ودی کار نو چې دا تاسو زم چې کدلتا پی ټی آی وانو هغه به دومره احتجاج په خبرو کړي وا چې دا سره روان دي او زه تاسو هم چې نن سبا حالات دا دي چې بغیر د کمیشن بغیر د رشوت چې کم دي کار نه کیږي بالکل هم دا حالات دي جی اپوزیشن خو ماته به خینخکاری صوبه کې جدا څه چې لکه ټول ودی او بس سایلنت موډ باندې ټول جی ډیر مننه ملک صاحب د ټایم ورکولو کتون کا ردونکو د ملک صاحب تاسو دا خبره اوریدا اغي خبره وکړه چې اپوزیشن خو هم د غلطه مونږ ته غایب ښکاری کم کار چې میډیا کې لګیا دی پکاره چې دلته د اپوزیشن پارټو ملګرو کولې دا کم اسکندل چې میډیا روباسي نو اپوزیشن په دې باندې نظر نه دی بل هغه دا ډېر خپل خبرو کې چې کم د اپوزیشن پارټو د غټو پارټو قانون لیک دی که پیپلز پارټي د داغي صوبایي قیادت دا وخت د صوبې په سیاست کې څومره رول پلی کوي لګیا دی دا داغي سوال دی او دا سوال په کار دی چې دا به موږ به کوشش کوو چې دا به دغه پارټو مشرانو سره به هم دا سوال اوچته وي چې واقعي تاسو دا صوبه داسې ولې پرې خدا او ورسره چې لګ داسې وخت راشي نو زموږ بعضې ملګري ټیک خبره کوي فوټو سیشن د پاره پوزیشن متحرک شي بیا شپږ میاشتې پس هیڅ هم نی بیا یو ورځ د پاره روزي او څه خبره ترې بو کی بیا معاملات ختم شي نو مونږ به د اپوزیشن او د خیبر پختونخوا د حکومت همدغه رول باندې خبره وکړو شهاب الدین صاحب مونږ سره پلاین باندې چونکې د اسمبلیم کور کوي دینه تاسو کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی خې صحتونه مزاجونه دا راته چې سملای لتلی وای وسم نه شي څه پوزیشنو دا بجټ په منظور شي منظوري یې کنه
بجټ خو نن منزوري بس او دغه د اجلاس روان دی اوس پکې وقفه وکړله. نو تا دا شاب صاحب دا توي تاسو د اجلاس کور کوي یو خو لکه د وزیر اعلی په باډي لینګویج باندې لګرا سره خبرې کوي چې پهله یو څو ویل بیا دمکانې ورکي بیا یو ټرن واخستو اوس وي بجټ منزورو څه مقصد د وزیر اعلی د خبرو نه سو کې یرول اپوزیشن یرول خپل پارټي یرول دا خو دی چې کوم دنو یو خپل پارټي یرول یو طرف ته خپل طرف ته کتا سو ګره ریاست نثار صاحب نو په دیو باندې ډیر زیات چې کوم دنو پریشر دی او د په باره کې چې کوم دنو ویل کېږي چې دا د عمران خان په باره کې هیڅ قسم صدقه نه کوي دا غ د رهایی د پاره دا نو صرف دا خو د خلکو ته چې مونږ ګوره د خیبر پختونخوا بجټ چې کوم دنو هغه نه پاس کوو چې هغه مدراو مطالبات زری ودرو ولا غیر کړه نن چې کوم دنو دیو اچانک بیګا د شپې پارلیماني پارټي او سیاسي کمیټې د پی ټی آی فیصله وکړه چې موږ سبا بجټ چې کوم د مطالبات زر پیش کوو او بیا د هغه فیصلې نه پس چې نن رال نو په اسمبلی کې ناستل په اپوزیشن باندې تقریبا 3 جرګې وکړې دي چې را د کټوتی تحریکونه تاسو خپل چې کوم دنو نن واخلې او په ډیر زور په مکه په یو صوبه باس وکړي او بیا چې کوم دنو بنور نه دغه کوی نن دا بجټ مونږه پاس واغی ورته چې دا کومه جلتی دي چې تاسو نن خامخا بجټ د اوسه پورې پاس کاو نو وسه چې کوم دنو په یو ورځ کې بس پاس کوي نو په هغه سلسله کې اپوزیشن خورسه بهر حال و نه منله بیا چې کوم دنو وزیر اعلی موجود په خپل اسمبلی کې پارلیماني پارټي سره ناسو بس په اقا ټیمانی ایجنډا چې کوم مخ کې ایجنډا و د 24 تاریخ پورې هغه بدل کړل او هم نن بجټ مطالبات سر پیش کول پاغي منځوري غستل او سپیکر چې کوم د په کرسي ناس او هغه چې کوم دنو د ماخام د مانځنه مخ کې منبرانو ته وی چې څه وسه بل ډوز کما نو وی چې نه لک صبر وکي لګروسته به بل ډوز کو نو خبره ده د خیبر پختونخوا اسمبلی او دا غینه علاوه وزیر اعلی چې په اسمبلی کې نن کم تقریر وکړو خاجي او هغه چې کومي خبرې وکړلې کم دغه وکړل هغه چې کمی ویناګانی یو د اسمبلی د منبرانو د طرف نه مطالباتو چې کم جواب هغه ورکو د خیبر پختونخوا حوض اسلام آباد کې خبر وشول چې رالته کمرې ناقص انتظامات دي وای زه په خیبر پختونخوا کې په اسلام آباد کې داسې خیبر پختونخوا حوض په داسې ځای باندې جوړوم چې یو ځای په هغه ځای ناسیم او د اسلام آباد مانیټرینګ کوم او بل دا هغه ځای په اسلام آباد باندې په اسانه باندې حمله ورکېدم شم اچھا اندازه وکړه دا چې کم دینو خبرې دي کنه بیا منبران اسمبلی چې کوم دنو هغه ته یو مطالبه وکړه فیمیل منبرانو چیرې د دې اسمبلی د منبرانو سکیل چې کوم دنو دادای کول هغه پاسې دوی چیرې زموږ خو د پارټي پاسې پالیسی دا نه خو خیر د خپل جیب نه بزه تاسو له 1 روپۍ در کومه ها بیا چې کوم دنو تاسو اپوزیشن ولکه دغه خیر د داسې پټ غونډه کې راځي زب تاسو لږ کم دینو د میاشتې د دینم زیاتې در کومه دا د وزیر اعلی نو دا راته شاب صاحب چې وسره د پی ټی آی د حکومت سره مو ته خودل ته صوبې کې اپوزیشن هم ډیر کمزورې باز ټیم کې ښکاری دا اپوزیشن په دې ورځو کې راځوندې شي ناره ماریو وهي بیا غیب شي باز خلک دا وایي چې د حکومت ته فری هند د اپوزیشن په وجه ملاو دي تاسو دې سره اتفاق کوئ جی یاره فری هند خو اپوزیشن د طرف نه اپوزیشن خو ورسره خیر هغه په تعداد کې لګ دي نو یو خو هغه د تعداد د کمیدو په وجه باندې هم دغه خو بل دا چې کدا وګورئ نو دا چې ورسره چې کوم نو اپوزیشن تعاون او دغه ځکه چې بل ورځ دا کله دغه مسله دی لراله چې یاره مونږه د بجټ چې کوم نو دا بجټ منزوري مونږه اخلو نو مونږ ویل دي چې د خان د مشاورت نه بغیر چې کوم نو مونږ بجټ نه پاس کوو بیا به خلک کوی چې تاسو خدا ویلو بس هم دا وکړ نو اپوزیشن لیډر ورته وی چې دا چې زب پاسمه او زب ویمه دا اجلاس یو 2 ورځې لپاره چې کوم نو تاسو دغه کوي دا ایجنډا مؤخر کوي او د ایران اسرائیل په مسله به باسو نو تاسو به لګ بچ پاتې شئ نو هغه ورته چې کوم دی دا سپیس ورته یو دغه ورته خو اپوزیشن چې کوم دی نو هغه بل شاب زبدار ته لګوي چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی به یو ماحول او دغه به روایت د ټول ملک نه به اسمبلونه به زمونږ اسمبلی او ډیر خمیان به ماحول به د ته د صوبې جرګه ویل کېدای شو خو بیا په تدریج مونږ ګورو چې د اسمبلی هغه ماحول رو چې کوم نوي ممبران راځي یا د 2-3 الیکشنو کې اسمبلی ماحول ډیر زیات خراب شو آیا د خیبر پختونخوا اسمبلی اوس هغه روایتي جرګه پاتې ده کنه اوس دینه هغه روایتي اسمبلی جوړه شو نه آصف نثار صاحب د خیبر پختونخوا اسمبلی
دا که تاسو یو خو عام چې کوم د میډیا ولا هغه پرې دی د اسمبلی چې کم دا سټاف ته چې کم په ایوان کې د نن د دیو د وخت نه چې کوم دینو تقریبا د شلو 15 کالونو زیات د کم خلکو وشو هغه غریبانو دلته سر نیولې او وی چې یاره دا کم خلک راغلي دا کم په بیزتۍ باندې دا کم اسمبلی بوا دا کم جرګه بوا کم د حیا عزت خلک بوا کم له روب دا ولا خلک بدل تناسو د میر افضل خان غونډه کې خلک بناسو د ډاکټر یعقوب احمد حسن غونډه کې خلک بدل تناسو او کم چې دلته کې د عزت خلک د عزت معقول به دلته د هیدر روتی هغه چې کوم دینو دغه ورکه چې دا غونډه کې سړی اکرم خان دورانی هغه وی چې دا حیا عزت ولا خلکو دا وس د اسمبلی سټاف د دیونه چې کوم دینو سر ټکي چې دا کم خلک راغلي دا کم رویه ده دی د اسمبلی هغه وقار چې کوم دی نو هغه ختم کو بالکل هغه د منبران خو چې کوم دی د پی ټی آی چې دیو کوم روایت هغه د په اسمبلی کې هغه خداړو ګڼین چې موږ د اسمبلی منبر او د اسمبلی د منبر چې کوم دی نو ذمہواری صداقت د پتم نشته دي شاب سے باخره کړه دا چې د پی ټی آی ممبران ای سره تاسو رابطي وي څنګه چې د ډیر پکې زموږ ملګری وي تاسو سوي چې اغي هم د نبړ پریشانی چې یاره دا مونږ کم طرف ته دی روان کړی یو دا غي د زړه کې څه سوچ دی پاسانو ټکو کې به تیو مې دا غو سوچ دا چې ابل دلته په اسمبلی کې کوم دی نو عبدالمؤمن پاسه د شانګلې نه کې او هغه په بجټ باندې خبره کولو یو مثال ورکو چې یو سړی مړ او هغه خزي چې کوم دی نو زنانو له پیسې ورکړو چې تاسو به جاړي د دې صفت پکوي نو هغه زنانه رالي چې صفت شروع کړو هغه زنانه خپل لور ته وی چې بچته د سړی وګوره چې دا زموږه هغه د کچته د بل څه خونه دي د صفاتونو خو ډیر زیات شو زه پاتې چې دومره څه نو دغه هغه به چیرې دا بجټ دا خو دومره نه دی او دومره صدقه نه او دا دومره صفاتونو دغه کې نو د اسمبلی منبران دلته چې کم ناسي او کله داسې خلک پکې دي نو ته یقین وکړه چې آسان پکې داسې شته جی هغه عزت ولا خلک دي خاندانی دي دغه خلک راغلي دي هغه چې کوم دي نو دلته د لکان چې کوم دي دغه خاندانی او خلکو دغه سره کورینو سره تعلق ساتي خو لکان دي دغه دي د سر نه چې کوم دي نو پکې ټریننګ ونه شو کنه جی ټریننګ ونه شو دلته خلک چې کوم دي د پی ټی آی هغه سر نیولې دي چې وي یار دا کم خلکو سره زموږ واسطه راغلي دي شاب سے بس تاسو سملې کې بيزي زما خیال نن بنا وخت پورې غلطه یي نو بل روان دي نو پته نه کیږي د دوه ز الله دې تاسو مل شي ډیره مننه ټایم ورکولو جی السلام علیکم اجي صوبایي حکومت فیصله وکړه چې به موږ په نن خامخا بجټ پاس کوو ایجنډا په بولډوز کوو اگر چې اپوزیشن جماعتونو ورسره فیس سیوینګ یو چانس ورکولو کوشش وکړو خو هغه وسره اتفاق ونه کو شهاب الدین صاحب چې کوم اسمبلی کې موجود دی هغه بیا خبرو کړه چې وزیر اعلی صاحب بیا نن په اسمبلی کې یو خبره کې اسلام آباد باندې حمله ذکر وکړو چې موږ داسې ځای کې خیبر پختونخوا جوړول غواړو چې آلته موږ ناس یو ټول اسلام آباد مانیټر کوو او کله موږ اسلام آباد باندې رغال کول غواړو چې نو آیا د یو صوبې چیف ایگزیکټیو سره دا خبرې خوند کوي دا سوال د پاکستان تحریک انصاف د ملګرو نه دی او ورسره ارشد عزیز ملک صاحب دا خبرو کا چې دی اپوزیشن ته نه بل ځان ته دوکې ورکولو کوشش کوي او که د صوبې حکومت دا رویه نو راتلونکي کال به د صوبې دپاره سخت معاشي کال ثابتېږي الله دې وکړي چې حالات بهتره طرف ته روان شي او د سنجیدګۍ مظاهره وکړي تر بل پروګرام پورې تاسو نه اجازه غواړو رخصتي ګذرنه د الله پامان جي